الشفا رورا پاک حرم او دنگی منارے پاک حرم او دنگی منارے دیدار پاسڑ لگی کورد پاک اللہ خانہ کعبے دیدار پاسڑ لگی بل میں دا محبوب دشن روزے نو دیدار پاسڑ لگی کورد پاک اللہ خانہ کعبے وزیر باچا سواتی ناتوان پکی سورہ مائدہ شپگم سپارہ آیت نمبر 45 سورہ مائدہ شپگم سپارہ آیت نمبر 45 اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وكفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم سورہ مائدہ آیت نمبر 45 شپگم سپارہ اوس دې ځاینا دا په طریقې د زجر سره دی په یهودیانو باندې چې یهودیانو هغه کتاب چې تورات دی او د هغې صفتونه مخکې ذکر شو په حکم د قصاص کې هغه مخالفت کړی نو فرمایي چې لکه په حکم د زنا د واده کړي شوي کې هم هغې خلاف کړو
چې هغه په تیر شوي آیاتونو کې ذکر شوي دي، نو دوی مخالفت په حکم د قصاص کې دا په دوو طریقو سره کړو. یو دا چې دوی بنو نذیر له فضیلت ورکړی دی په بنو قریظه باندې، نو چې بنو نذیر به بنو قریظه هغوی به قتل کول، نو دوی به قصاص ناغستو، او د یو نذیری په بدل کې به دوه چې دی نو هغه به قریظیان هغه به قتل کول، قصاص کول به. او دویم دار چې حکم د دیت اغم جاری کړو، نو حال دار چې پدې کې حکم د دیت اغنو. نو الله فرمای وکتبنا علیہم فیها ان النفس بالنفس، وکتبنا علیہم پرس کړه مونږه پدې باندې فیها پدې تورات کې ان النفس چې وجل د نفس یا وجل د یو نفس بالنفس په بدله د نفس کې. دا لفظ د سړی او زنانا دواړو ته شامل دی، او پدې کې با مالدار غریب او شریف او نسب او ذلیل نسب والا دا به پکې نی، بس ټول چې دی نو دا یو برابر دي. والعین بالعین دې ته قصاص د اطراف ویلې شي، پدې کې د څلورو حواسو انسانیو ذکر هغه شوی دی. یو قصاص چې هغه په قوت باصره کې دی، دویم قصاص په قوت شامه کې دی، بویول ورته وایي پوزه، او دریم قصاص په قوت سامعه یعنی غوږونه اوریدل، څلورم په قوت ذائقه هغه ژبه ده. نو الله فرمایي والعین بالعین، د سترګې په بدل کې به سترګې، والانف بالانف د پوزې په بدله کې به پوزې، والاذن بالاذن د غوږ په بدله کې هغه غوږ به، والسن بالسن او د جبې په بدله کې به جبه وي. والجروح قصاص او پرهرونه دي په اندازه باندې، ای ذات قصاصن. والجروح قصاص پدې کې باقی قوتونه اندامونه د بدن پرې کول یا زخمی کول دا ټول پکې داخل دي، پدې شرط سره چې پای کې قصاص اغستل امکان هغه پکې وي. نو دا تعمیم د رستو د تخصیص نه، او دا ټول حکم خاص ته په قصدی او عملا عمل پورې، او په خطا کې قصاص چې دی نو دا هغه نشته، او د هغې احکام مخکې هغه تیر شوي دي. فرمایي فمن تصدق، چا چې معافي وکړه به د دې قصاص، فهو کفارة الله، دا کفاره شوه د معافی واله دپاره. نو فمن تصدق په دې کې ترغیب د معافی کولو ته د وجې د هغې نه تصدق ورته ووي. کفارة له نو دا کفاره شوه د مقتول دپاره. او فاولئک هم الظالمون، یعنی ومن لم يحکم، او چې حکم هغه وکړو بما په هغه څه سره انزل الله چې نازل کړي دي الله تعالی، را لیږلي دي الله تعالی. نو فاولئک هم الظالمون اشاره ده چا چې د قصاص د قانون نه اعراض وکړو یا یې پای کې څه تغیر او تبدل پکې وکړو، یعنی تبدیلی پکې راوسته په شان د یهودیانو، نو دا سبب د ډیر ظلمونو دی، او لفظ د ظلم کفر او ټولو ګناهونو ته شامل دی. بیا ورپسې آیت نمبر 46 الله فرمایي وکفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم. پدې کې ذکر د دویم کتاب د بنی اسرائیلو دی چې هغه انجیل دی، نازل کړی شوی دی په عیسی علیه السلام باندې. الله فرمایي وکفینا راولیږه مونږه علی آثارهم په دغه پیغمبرانو پسې بعیسی ابن مریم، عیسی چې زوی د مریم دی. مصدقا لما، یعنی عیسی علیه السلام مخکې د نزول د انجیل نه د تورات تابع و، د هغې بیان به کو، او چې کله انجیل راغی نو بیا به د انجیل بیان کو. ومصدقا لما بین یدیه، مصدق وصف د عیسی علیه السلام او دویم وصف د انجیل دی مصدقا، او تصدیق دا منافی نه د نسخ د بعض احکامو دپاره. وهدن اول هدایت نه مراد احکامو چې هغه بعض انجیلو ځکه الته فیه چې دی نو هغه ذکر کړی دی، او د دې نه هدایت مراد د رسونکي د حق ته، یعنی باطل او غلطه خبره پکې نشته دی. نو مصدقا لما
بین یدیه هغه کتاب چې یعنی مخکې ترې راغلی و من التورات چې هغه څه شی دی تورات دی وهدن وآتیناه الانجیل ورکړو مونږ عیسی علیه الصلاة والسلام ته انجیل فیه چې پای کې هدن هدایت ته و نور او رڼا ده رڼا پکې د لارې د حق ته او بیا فرمایي و مصدقا دا صفت د انجیل دی لما بین یدیه چې مخکې هغه ته یعنی اوس دې ځای فرمایي و مصدقا لما تصدیق کوون کې دی نو انجیل چې دی هلته پیهی ذکر کړی دی او د دې نه هدایت مراد دی رسون کې دی حق او باطل یعنی حق ته رسون کې دی او غلطه او باطله خبره په دې کې هغه نشته دی وهدى وموعظة للمتقين وموعظة مراد زجر او منع کون کې د باطل او د ناحق لارنا بیا ورپسې آیت نمبر 47 اوس دلته قلنا مقدر دی قلنا وليحكم اهل الانجیل مونږ دې ته په هغه وخت کې یعنی اوی یا دا جمله مستقله ده او مراد د ما انزل الله فیه نه نبوت د اخیری پیغمبر دی نو تخصیص د ما انزل الله چې دی دا دلالت کوي چې مراد د دین اصول دی یعنی مسائل د عقیدی دی وليحكم حکم دی کوي اهل الانجیل عالمان د انجیل بما په هغه شان انزل الله چې نازل کړي دی الله تعالی پیه پر انجیل کې ومن لم يحكم او هغه څوک چې حکم اونکو بما په هغه سره یعنی په شان د هغه چې الله تعالی را لېږلی دی فاولئک دا کسان چې دی هم الفاسقون دا فاسقان دي الفاسقون اشاره ده د هدایات د انجیل نه مخ اړول دا سبب د فسق دی که فسق د عقیدی وي چې هغه کفر دی یا فسق د هغه د عمل وي نو ګوره ذکر د الکافرون الظالمون الفاسقون کی اشاره ده چې پرې خودل د حکم د الله تعالی دا سبب دی د درو واړو صفاتونو چې هغه کفر دی ظلم دی او فسق دی بیان د اول آیات سره وصف د کفر مناسب دی هغه دا دی چې پای کې ایمانیات مرادو نو ایمانیات مراد دی او مقابل د ایمان څه شی دی هغه کفر دی نو پړومبي آیات کې ځکه الته کافرون وي دا راته فرق ذکر کوي او په دویم آیات کې قانون د عدل قصاص ذکر دی او مقابل د عدل هغه ظلم دی نو په دې کې ظلم یاد کا پرې دویم آیات کې آیت نمبر 45 کې او بیا ورپسې چې دی انو په دریم کې صفت د تقوا ذکر او چې دا مقابل د فسق ته نو په دې آیات کې ورپسې فسق یاد کو او یاد هغه شانتي معصیت چې دا په درې قسمه دی ښا معصیت دا په درې قسمه دی اول په طریقې د انکار سره دی چې هغه کفر دی دویم په طریقې د اعتدا کولو سره د حد شرعي نه وتل چې هغه ظلم دی الته ظلم یاد کو او دریم په طریقې د نقصان کولو سره د حد شرعي نه هغه فسق دی نو فرمایي چې فاولئک هم الفاسقون یعنی دا کسان سری دا فاسقان دي بیا ورپسې آیت نمبر 48 رستو ذکر د تورات انجیل نه اوس ذکر د قرآن کوي الله فرمایي وانزلنا الیک الکتاب را لېږلی دی مونږ تا ته الکتابه کتاب بالحق یعنی حق مراد د دې نه صدق دی یعنی شک نشته په نازلېدو د دې کتاب کې د طرفه د الله تعالی نه او بالحق دا با د پاره د ملابست تا یا با سببیه ده په سبب د اثبات او اظهار د حق من الکتاب مفرد په معنی د جنس دی مراد د دې نه ټول کتابونه الهیه دي چې نازل شوي دي د قرآن نه مخکې او مراد د تصدیق نه هغه موافقت ته په مضمون د رسالت او د الله د وحدانیت او د نورو مسائلو د عقیدې او د اصولو کې نو فرمایي چې یعنی موجود دی یا لېږلی دی مونږه اخیری پیغمبر باندې دا نازل شوی دی او هغه خبر چې دی د هغې تصدیق هغه وشو بیا فرمای بین یدیه من الکتاب د جنس د کتاب نه ومهیمنا مهیمنا چې دی دا په معنی د امین شاهد او حاکم مقصد د ټولو معنو یو دی هغه دا دی چې مخکینو کتابونو کې
چې کم اصول او عقیدی دي نو کم چې دی قرآن سره موافق دي نو هغه حق دي، او کم چې د دې نه مخالف دي نو هغه اهلی کتاب او هغه د ځان نه جوړ کړي دي او هغه باطل دي. نو فرمایي چې دا کتاب الله نازل کړی دی و مهیمنا یعنی شاهدن نگهبان دی علیه په هغه جنس د کتاب پحکم پس فیصله کوي بینهم په مابین د دې کې، یعنی فیصله کوا په مابین د دې اهلی کتابو کې بما انزل الله په هغه څه باندې چې نازل کړی شوي دي. دا تفرید په ماقبل صفاتو د قرآن باندې چې هر کله دا یعنی مصدق او مهیمن دی نو لازم اداره چې فیصله په دې کتاب باندې بیا تاسو کوئ. ولا تتبع اهواءهم تابعداري مکو د خواهشاتو د دوی عما جاءک هغه چې رالیږلي دي یا راغلی دی تا ته من الحق د حق نه. ولا تتبع اهواءهم په اهوا کې هغه مسائل او احکام داخل دي چې اهلی کتابو د ځان نه جوړ کړي دي او په تورات او انجیل کې هغه داخل کړي دي. عما جاءک من الحق دا متضمن د معنی د اعراض لره، ځکه چې تابعداري د خواهشاتو مستلزم د اعراض عن الحق د پاره. لکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا په دې کې دوه تفسیرونه دي. اول دا چې په دې جمله کې دفع د وهم ده، هغه دا چې اهلی کتاب وایي چې زمونږ تورات او انجیل کې خو د قرآن نه خلاف احکام هغه موجود دي، لکه طریقه د مونځ شوه یا روژه شوه یا زکات شو، نو دې څنګه مصدق او مهیمن دی؟ دا اوس د دې سوال دی. نو جواب دا دی چې په اصول او عقیدو کې ټول کتابونه متحد دي او چې کم مخالف دي نو هغه فروع او جزئیات دي، او هغه د هر ملت والو د پاره جدا جدا دي، او هغه مخالف سبب د تکذیب هغه نه دی، او تایید د دې هغه حدیث ته لکه پیغمبر اسلام فرمای الانبیاء اخوة لعلات امهاتهم شتى ودینهم واحد. انبیاء علیه السلام علاتیرون دی، مین دی جدا جدا دی خو دین یو دی، یعنی فروع جدا جدا دی، اصول د ادیانو هغه یو دی. نو اوس بنا په دې تفسیر باندې مراد د شرعتن او منهاجانا یعنی احکام منهاجنا احکامی پرعیه دی، او پرعیه وته په دې لحاظ سره وی چې الله تعالی مقرر کړی دی، او منهاج وته په دې لحاظ باندې وی چې پاغي کې تلل او عمل کول دا ضروری دي. اوس دا یو تفسیر شو. دویم د امام مجاهد نه نقل دی چې جعلنا د پارا مفعول اول محذوب ته نه لكل امه جعلنا القرآن شرعة ومنهاجا، د ټول امتونو د پارا قرآن شریعت او منهاج ګرځول شوی دی. نو پدې کې هغه وهم دفع شو چې د اهلی کتاب ځان نه یعنی هغه یعنی ځان کتابونه دي، او آیا هغه چې د وروستو د نزول له قرآن نه یعنی په خپل کتاب باندې عمل کولی شي او کنه؟ نو جواب وشو چې نه، بلکې هغه په قرآن سره ټول منسوخ شو. شرعتن اصول او ایمانیات ته ویلی شي، او منهاجا دا چې د شرایع او احکام ته ویلی شي. نو په قرآن کې په دواړو قسمونو باندې چې دا مشتمل دي شته پکې. ولو شاء الله کچره په دې جمله کې حکمت بیانې د اختلاف د شرائعو چې په تورات او انجیل او قرآن کې هغه جدا جدا دي. ولو شاء الله کچره غوښتل الله تعالی لجعلکم ګرځولې به وي تاسو امه واحده، ټول یعنی ټولې یو امت په الله تعالی تاسو ګرځولې وي. لکل جعلنا په دې کې دویم قول دا دی چې ګوره وروستو د نزول د قرآن نه یعنی بیا هم خلک مختلف دي، څوک ایمان نه اړي څوک کفر باندې عمل کوي، دام ارادي او په مشیت د الله تعالی سره دي، او په دې کې حکمت الهیه ابتلا او امتحان دی. نو الله فرمایي لکل جعلنا منکم ولو شاء الله کچره غوښتل الله تعالی لجعلکم امه واحده ګرځولې به وي تاسو ټولو څه شي یو ټولې یو امت. ولکن لیبلوکم لیکن تاسو باندې امتحان راوستلی په ازمیخ کې اچولی وي تاسو فیما آتاکم په هغه احکاماتو کې چې الله درکړي تاسو له. او بیا وی فاستبقوا الخیرات. ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي مراد د دینه طاعت د الله تعالی د تابعداري،
او اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا او تصدیق د قرآن دی. علامه نصفی وی چې مراد د الخیرات نه ټول هغه څیزونه دي چې پای سره امر الله تعالی کوي، یعنی په وخت د اختلاف د خلکو کې په قرآن او دین پسې داتلل پکار دي. بس قرآن او دین چې دی پیغمبر چې مونږ ته سوی، شریعت مونږ ته سوی چې مونږ هغه کوو. فاستبقوا الخیرات استباق په وخت د اختلاف او د مقابله کې استعمالیږي. الی الله مرجعکم دا تخویف اخروی دی او علت دی فاستبقوا د پاره. فینبئکم نو التکی حق او باطل جدا جدا معلوم شي او دا شانت اخبار مراد یعنی هغه جزاء او سزا ورکول دي. فینبئکم خبر بر در کی تاسو ته بما په هغه څه باندې کنتم چې تاسو پی فای کې تختلفون تاسو اختلاف کو. بیا ورپسې آیات نمبر 49 پدې کې چې دنو پدې آیات کې یعنی تاکید د په بار د حکم بالقرآن کې وانحکم بینهم دا عتب ته بالحق باندې اشاره ده چې انزال د کتاب دا یعنی مقصد د دې حکم کولی پاغي سره لکه څنګه سورې نساء کې تیر شوی دی. وانحکم او یعنی تلی ګره مونږه حکم کوا بینهم دیتا بما په هغه سره انزل الله چې را لېږلي دی الله تعالی. ولا تتبع تابعداري مکوه اهواءهم د خواهشاتو د دی. واحذرهم او پریدا یعنی الله فرمای واحذرهم اوس وانحکم ولا تتبع اهواءهم. مخکې آیات کې اهوا د عام خلق مراد و دلته اهوا د علماء سو مراد ده. او تفسیر خازن وی چې مخکې آیات کې منع د اتباع د هوا نه په حکم د رجم کې مراد و او دلته په حکم د قتل کې، لیکن د دې تخصیص د پاره وجه هغه نشته دی. واحذرهم ان یفتنوک په دې کې خاص تنبیه ده رسول او امتیانو ته په باره د حکم د بما انزل الله کې. د یهود او نصارا او د نور علماء سو او د منکرین او د تلبیسات او تدلیسات نو تاسو کې ځان بچ ساتي. ان یفتنوک یعنی فرمایي چې فتنه په معنا د اړولو دی، د صحیح مسلک نه هغه بل طرف ته انسان واوړي. عن بعض ما انزل الله په دې کې دوه قولونه دي. اول دا چې بعض په معنا د کل سره دی لکه سوره آل عمران آیت نمبر 50 کې تیر شو. او دویم قول دا چې بعض په خپل معنا سره دی، اشاره ده چې بعضی یعنی یو حکم نه اوریدل ګناه دی، نو ټول حکم بما انزل الله نه اوریدل دا خو بیا غټه ګناه ده. فعلم انما يريد الله پدې کې تصریح چې حکم د بما انزل الله نه مخ اړول دا سبب د عذاب دی په دنیا کې. به بعض ذنوبهم په لفظ د باس کې اشاره ده چې د دنیا عذاب په ټولو ګناهونو سره نه دی، هغه په آخرت کې وي. لفاسقون دلته کې خاص فسق ته اشاره ده چې هغه د قرآن د تحکیم نه هغه مخ اړول دي، لکه څنګه مخکې ذکر شو آیت نمبر 47 کې. اوس بیا ورپسې آیت نمبر 50 پدې کې فرمای اف حکم الجاهلیه دا متعلق ته تولو سره یا د الفاسقون سره ایتولون عن حکم الله اف حکم الجاهلیه یبغون. نو فرمای اف حکم الجاهلیه آیا پس حکم د جاهلیت یبغون غواړی تاسو، یعنی په حکم د قرآن او تورات تاسو ناراضی کیږئ، نو تاسو د جاهلیت هغه خبرې کوئ چې تاسو چې دنو الله تعالی تاسو ته داسې قرآن او داسې تورات او انجیل راولیږي او تاسو بیا د جاهلیت طرف ته ځئ. نو فرمایي چې ګوره اوس حکم د جاهلیت هغه حکم دی چې هغه خلافي د حکم د الله تعالی نه، لکه یهودو کې هغه فرق په حدودو کې په مز د مالدار او غریب کې. تفسیر قرطبی هغه وی چې په دې کې هغه انسان داخل دی چې هغه د اولاد کې فرق کوي. بعضو ته چې دی نو هغه سمال وغیره هغه ورکی او بعضې د مال نه محرومه کی. دې ته په حدیث کې چې کوم دی نو هغه نسائی کې دی روایت راغلی دی او دې ته یعنی حال د تاتاریانو هغه ذکر کړی دی، حال د تاتاریانو هغه ذکر کړی دی او په حدیث کې دې ته جور ویلی شي. چنگیز خان خپل قانون جوړ کړو هغه ته یساق وی،
هغه د يهودیت او نصرانیت او د اسلام نه بس یو قانون جوړ کړو نو څه احکام د خپل خواهش نه جوړ کړیو او سید تورات نه راغستیو سید انجیل نه راغستیو سید قرآن نه راغستیو او سید يهودیت او نصرانیت نه راغستیو او د هغې نه یو قانون جوړ کړو او د به وی چې بس دا زما قانون دی په دې باندې به د هر څه چلیږي. دا کار چنګیز خان کړو. تاتاریان چې نو د آیات په تشریح کې بیا دلته حال د تاتاریانو او چنګیزیانو هغه ذکر کوي او دا چې د تاریخ په کتابونو کې ته وګورې چې دا څنګه خلک تیر شوی دی. نو دوی څه احکام د خپل خواهش مطابق جوړ کړو او هغه به مقدم ګڼل په کتاب الله او سنت رسول باندې. ابن کثیر وایي چې چا دا کار کو یا کم سړی اوسم دا کار کوي نو کافر دی او هغه سره قتال کول چې دی دا واجب دی. عمل به په دې وخت کې کیږي صرف په قرآن باندې به کیږي ځکه چې تورات او انجیل او زبور چې قرآن نه هغه منسوخ شو پای به عمل نه کیږي. اوس که هغه هر څوک دی که یهودي دی که نصرانی دی خو چې عمل کوي په قرآن به کوي. الله فرمایي ومن احسن من الله حکما دا استفهام انکاری دی. احسن عدل او احکم ته ویلی شي. لقوم دا لام په خپله معنی د تخصیص د دوی د انتفاع د وجې نه دی یا لام په معنی د علا سره دی. نو فرمایي چې ومن احسنو او څوک ته ډېر ښایسته من الله د خدای د جهت حکما د حکم لقوم په نزد د هغه قوم یوقنون چې هغوی یقین ساتي چې هغوی یقین ساتي نو د دې نه ښایسته څوک ته هېڅوک هم نشته دی. نو الله جل شانه فرمایي چې کچرې تاسو مثال تاسو دغه کوئ حکم منئ نو تاسو به صرف د قرآن منئ. که تاسو مثال حکم منئ تاسو به صرف د قرآن منئ او په قرآن کې به چې کوم دی انو تاسو به یعنی د دې د حکم مطابق به تاسو عمل کوئ. ځکه چې دنیا کې داسې ډېر قومونه هغه تیر شوي دي ډېر حکومتونه تیر شوي دي چې هغه یو حکومت جوړ کړی دی او د خپل ځان نه یې جوړ کړی دی بس چې څه به د هغوی خوښه وه هغه به یې پکې راوستل او چې څه به یې خوښه نه وه هغه به یې لرې کول. الله فرمایي داسې نه ده. تاسو چې کم کار کوئ تاسو به د شریعت کومه فیصله کوئ تاسو به د شریعت مطابق کوئ. نو فرمایي چې د الله نه ښایسته څوک شته دی په جهت د حکم کې چې د الله نه ښایسته حکم وکړي. لکه الله وایي تاسو روجي نیوئ زکات ورکوئ منځ کوئ داسې د انسان د فایدې دپاره ډېر څیزونه الله ذکر کړي دي خو داسې څوک نشته دی چې هغه وکړي دا. نو فرمایي ترجمې ته وګورئ. الله فرمایي وکتبنا او پرس کړیو مونږه علیهم په دوی باندې فیها پدې تورات کې ان النفس یعنی بېشکه نفس فیها پدې تورات کې ان النفس یعنی بېشکه نفس بالنفس په بدله د نفس کې دی والعین سترګه بالعین په بدله د سترګه کې والانف پوزه بالانف په بدله د پوزه کې والاذن بالاذن غوږ په بدله د غوږ کې والسن غاښ بالسن په بدله د غاښ کې. یو سړی ولګېده هغه چالی پوزه یې وله ماته کړه نو شریعت دا وایي چې ته به ولم هغه شان پوزه ماتې. یو سړی ولګېد د بل نه یې غوږ کټ کو دی به هغه له غوږ کټ کوي او چې څنګه وله هغه کټ کړی داسې به وله دی کټ کوي. والجروح او زخمونه والقصاص او د بدلې واله دي یعنی قصاص په قصاص کې دا به تاسو یعنی څنګه تا یو سړي ته زخمی کړی هغه شان به ته به هم زخمی کې. خو بیا څه وایي مخکې فمن تصدق چا چې معافي وکړه به د دې قصاص فهو کفارة له نو دا به کفاره شي له د ګناهونو د یو سړي تاله غاښ مات کو تی معاف کا یو سړي تاله غوږ کټ کو ته وله غوږ مه کټ کو معافي کا دا به ستا د ګناه دپاره کفاره شي. ومن لم يحكم بما انزل الله او چا چې فیصله ونه کړه په هغه باندې چې نازل کړي دی الله تعالی فاولئک دا کسان هم الظالمون دی ظالمان دی وکفینا علی آثارهم او رستولېږه مونږه په نقش قدم د دی باندې بعیسی ابن مریم عیسی علیه السلام زوی د مریم دی
مصدقا لما بین یدیه تصدیق کون کېو د آس چړوان دیو ددنا من التوراتی چې تورات تی وآتیناه الانجیل ورکړو مونږ دته انجیل فيه پای کې هدن هدایت ته و نور رڼا ومصدقا لما او تصدیق کون کېو د آس بین یدیه چړوان دیو ددنا من التوراتی چې توراتو وهدن هدایت وموعظة للمتقین نصیحت د پاره د متقیانو وليحكم اهل الانجیل او فیصله دیو کی انجیل والا بما پاس باندې انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی فيه په انجیل کې ومن لم يحكم بما انزل الله او چې نازل کړ یعنی ومن لم يحكم چا چې فیصله نه کولا بما په هغه څه باندې انزل الله چې نازل کړی دی الله فاولئک هم الفاسقون دا کسان نافرمان او فاسقان دي وانزلنا الیک الکتاب نازل کړی دی مونږ ته کتاب بالحق یعنی په حق سره مصدقا لما تصدیق کون کړي د آس بین یدیه چړوان دیو ددنا من الكتاب د کتابنا ومهیمنا او محافظ دی علیه پاغي باندې فحکم یعنی فیصله کوته بینهم پمنځ د دې کې بما په آس باندې انزل الله چې نازل کړی دی الله ولا تتبع اهواءهم تابعداري مکو د خواهشاتو د دې عما د آسنا جاءك چراغلی دی تا من الحق یعنی حق لکل جعلنا دار چا د پارا جعلنا مقرر کړل مونږه منکم تاسو نا شرعتا یو شریعت ومنها جاء او طریقه یعنی بل طریقه الله وی مونږ تاسو د پارا شریعت او طریقه مقرر کړی دا ولو شاء الله کچره غختل الله تعالی لجعلکم خامخا ګرځولې به وی تاسو امه ډله واحده یوا ولكن ليبلوكم لیکن دې د پاره چې امتحان وکي پتاسو فيما پاغس کې آتاکم چې درکړي دي مونږه تاسو ته فاستبقوا الخيرات نړوان دي شي دی او بلنا نیکو کارونو ته الى الله مرجعكم خاص الله ته واپس دستاسو جميعا یعنی د ټولو فينبئكم پس خبر بدر کی تاسو ته یعنی بما د اغسو کنتم چې تاسو به فی پای کې تختلفون اختلاف پم کو وانحکم بینهم او دا چې فیصلو کې ته بینهم په مابین د دوی کې بما په هغه څه باندې انزل الله چې نازل کړي دی الله تعالی ولا تتبع مکو تابعداري تابعداري مکوا ومن لم يحكم ولا تتبع تابعداري مکوا اهواءهم د خواهشات د دی وحذرهم او دارنګ محتاط او صدینا ای یفتنو کا دا چې وا نړی ته عن بعضی د بعضی ما د اغنا انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی الیک تا فان تولوا پس کچره مخواړو دی فعلم نو پوشا انما یعنی بیشکا یرید الله غواړي الله تعالی ان یصيبهم دا چې ورسي دی ته عذاب ببعض په سبب د بعض ذنوبهم د ګناهونو د دی باندې وان كثيرا من الناس او بیشک ډیر د خلکو نه لفاسقون فاسقان دي ډیر د خلکو نه فاسقان دي اف حکم الجاهلیه آیا فیصله د جاهلیت فیصله غواړي ومن احسن او سوق دې زیات خسته من الله د الله نه حکمن په فیصلو کې لقوم د پاره د هغه قوم یوقنون چې د یقین لري صدق الله العظیم آمین الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعین یا الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي الله چې کوم صغیره کبیره ګناهونه دي الله په ټولو باندې عفو کلم راکاږي الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم د خیر دعاګانې کړې دي الله دا غینه مونږ ته خیر راکړي الله چې کوم شرور آفتونو مصیبتونو نه پناه وختنه الله دا غینه مونږ ته پناه راکړي الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله زموږ ټول نه راضي شي الله زموږ نه داسې راضي شي
چې الله زموږ ټول ناراضي شي، الله زموږ نه داسې راضي شي چې الله چرم زموږ نه ناراضه مشي. الله چې سوره بیماران دي الله ټولو ته شفای کامله عاجله نصیبه کړي. الله که په هسپتالونو کې دي، که په کورونو کې دي، په هر ځای کې دي، الله ټولو ته شفای کامله عاجله نصیبه کړي. الله سوره مسلمانان وفات شوي دي الله د ټولو قبرونو د نور نه ډک کړي. الله د جنت د باغچونه باغچې وګرځي. الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي. الله موږ ټولو ته خپله رضا نصیب کړي. الله چې چاته سوره مشکلات دي الله د ټولو مشکلات حل کړي. الله د ټولو پریشانۍ ختم کړي. الله مصیبتونه ظلم نه، الله د شریرانو د شر نه، الله د حاسدینو نه، حسد نه، بغضیانو د بغض نه الله مونږ ټول وساتي. الله د ساحرانو د سحر نه مونږ ټول وساتي. الله د ساحرانو د سحر نه مونږ ټول وساتي. الله چې په کومو کورونو کې پریشانۍ دي الله د ټولو پریشانۍ ختم کړي. الله مصیبتونه تکلیفونه ترې لرې کړي. الله مصیبتونه تکلیفونه ترې لرې کړي. الله کله چا اولاد نی نیک عمل صالح اولاد ورته ورکړي. الله کله چا اولاد وي الله نیک عمل صالح او قرآن خوانه دیندار لوی کړي. الله چې څومره طالبان طالبات موږ سره سبق وي د ټولو په علم کې برکت واچي. الله چې دا کم امتحان شروع دی الله په دې کې کامیاب کړي. الله په خو نمبرو سره کامیاب کړي. الله د دې ټولو په کورونو کې خوشحالۍ راولي. الله خیرونه برکتونه پکې راولي. الله کله چا والدین پکې وفاتي الله قبرونه د نور نه ډک کړي. هغه ټولو ته الله ښه ژوند وله ورکړي. الله ټولو ته خوشحالۍ ورکړي. الله د دې طالبانو طالباتو د علم د دې دپاره د دې د والدینو دپاره زموږ دپاره الله د دنیا د آخرت د خوشحالو د نجات ذریعه وګرځي. الله چې کوم خلک الله د دې خیال ساتي دې سره امداد کوي په دې باندې خپل مال لګوي الله د هغه ټولو خلکو په مال کې برکت واچي. الله د هغوی په اولاد کې عالمان پیدا کړي. الله نیکان صالحان پکې پیدا کړي. الله کله چا په کورونو کې هر قسم هغه د کورونو مسلې دي الله د هغه ټولو مسلې ختم کړي. وختي راته یو خورکای رنګ کړی و یاره زمونږ والد صاحب بیمار دی هغوی ته هم دعا وکړئ. بل هم راته یو کس ویلو یو بل یو کاکا دی هغه راته ویلو زمونږ ګاونډي دی هغه ته هم دعا وکړئ چې الله جل شانه یې ښه ساتي او بیمار خو نه دی خو یې دعا راته هسې کوئ الله دې خوشحاله او تر و تازه دې ساتي. نور چې چا مونږ ته دعاګانو دپاره ویلي دي یا الله هغه ټول ستا په علم کې دي الله د هغه ټولو ضروریات برابر کې مشکلات حل کې پریشانۍ ختم کې. الله دې وخت کې چې چا مونږ سره الله د ټولو پریشانۍ ختم کې. الله مصیبتونه تکلیفونه ترې لرې کې. الله مونږ ټول د ظالمانو د ظلم نه، شریرانو د شر نه، حاسدینو د حسد نه، بغضیانو د بغض نه، ساحرانو د سحر نه مونږ وساتي. الله چې کوم رونه بهر ملکونو کې دي یا دلته دي کارونه روزګارونه یې نشته الله هغوی ته کارونه روزګارونه ورکړي. الله کله چا کار روزګار وي او پای کې خیر او برکت نه ډیر کسان ما سره رابطې وکړي یاره چې زمونږ کاروبار کوو خو برکت پکې نشته الله دې ټول پکې برکتونه واچي. الله دې ټول پکې برکتونه واچي. الله دې ټولو دا الله دې پکې دې خیر او برکت واچي. الله دې موږ تاسو ټول نه راضي شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق